کله روټۍ وخورو اته 9 بجې 10 بجې شي نو بس زما دا روټین دی چې زه ورته وایم چې موبایل ما سره چې کوم دی نو دا جمع کړې نو دا غټې موبایل چې کوم د سکرین دغی نو دا ما سره کېدي په دې کې بله ورځ ما ته یو زوی وی چې ابو مونږ ته اکثر میسیجز راځي نو ما ورته غم کوم ما ته اني زه به درته وایم نو زه چې کوم دی نو موبایل د هغې نه غونډې کوم موبایل ځان سره کېدم ځکه چې دا نن سبا یو غټه فتنه ده کتونکو الب خان شیرپو یم او 400 ته راغلی وم بیا په مردان روډ باندې تلم نو سوچ مې کو چې راشي د حاجي صاحب سلام وکړو د هدایت حاجي صاحب او سلام یې ولې وکړو چې کله به د ډي سي دفتر ته لاړو نو دوی په یو ډېر ښه پوسټ باندې پاتې شوي دي او د 400 د ولس چې کوم دی نو خدمت کړی دی نو موږ هم چې لاړو نو کله به را سره فیض محمد نو خندا او خبرې اترې نو دا ډېر مشران به وو چې یاره چې سرکاري ملازم یم نو خلکو خو مې تپوس کوم خو چې اوس ریټایر شم څوک مې تپوس نه کوي نو او د حاجي صاحب نه موږ ډېرې زده کړه هم کړې ده بل دا ده چې خواب سر راغلی دی راته په ګوته کړی دی او چې داسې 400 سره لږ شانتۍ خوا دې خوا کول نه هغې هم راته په ګوته کړی دی یعنې نوکري یې کړې ده وی ډنډې کې چوټ پر له د 400 مفاد یې پکې ستایلي دي نو ناستو ګپ شپ هم لګو او په ګپ شپ کې لکه حاجي صاحب چې کوم دی سرمایه وي څه د پوخان څه وي په بچو تعلیم یا بچو له روزګار لاول تعلیم دی بس تعلیم سرمایه ده د روزګار خو بیا وروسته تعلیم پسې راځي که نه پلاټونه اخلي خلک ځمکې اخلي پراپرټۍ کوي دا کوي خو صحیح سړی چې وي نه هغه په خپلو بچو تعلیم کوي نو د حاجي صاحب نه هم تپوس کوو چې په دې نوکرۍ کې 6 زامنې دي حاجي صاحب په خیر اخلاص او بله یو مقیمه خبره ورته وکړم کتونکو سره ویډیو نشته حاجي صاحب د خپلو ویرونو او د خپلو زامنو په یو ځای واده را جوړ کړو چې هغه څو حاجي صاحب 12 ودونه په یو ځای ښه نو دی موږ له یو سبق را کړو چې موږ یو واده کوو نو په یو واده نن سبا خو ودونه ډېر زیات ګران دي نو په یو ځای باندې ویرونه زامن ټول اتل 12 په 12 چې کوم دی هغه روټۍ موږ خوړلې ورغلو حاجي صاحب په خیر اخلاص ته وایم کتونکي ګوري نوکري وشوله د ژوند زیاتره برخه چې کومه ده په نوکرۍ کې تېره شوه دا کال پوره کېږي ریټایرمنټ شو څومره وخت هم نوکري وکړې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الب خان صاحب ستا شکریه ادا کوم د مرګري شکریه ادا کوم چې تاسو په دې لار تېرېدی او رالی او زما تپوس هم وکړه الله هم خوشحاله لره زه په سن 1988 3 اګست سن 1988 کې 400 ته راغلی وم په دغه ټیم کې دا ضلع هم به جوړه او دا ضلع جوړه شوه فرش اپوایمنټ پکې زموږ وشو د دې نه مخکې زه په افغان ریفیوجز کې وم نو په 1/12/2080 زما په افغان ریفیوجز کې اپوایمنټ شو او بیا دې ته ترو پراپر چینل چې کوم دی نو رالم نو ترو پراپر چینل چې دلته رالم دلته برتی شوم نو دا 88 نه راواله د 3/1/2021 پورې ما چې کوم دی نو دا ریکارډ دی چې دا ما په یو سیټ تیر کړی دی ایز اسسټنټ ډسټرکټ ناظر تقریبا بیا د هغې نه وروستو د 99 نه وروستو چې زما مشر الله دې جنت فردوس نصیب کړي وزیر لالا هغه ریټایر شو نو سراج لالا هم دی الله پاک وبخي نو هغه زما ناظر شو او د هغې نه وروستو زه چې کوم دی نو بیا ډسټرکټ ناظر د 99 نه وروستو لکه غالبا د 99 نه وروستو زه ډسټرکټ ناظر سیټ باندې د دغې نه مخکې په اسسټنټ ډسټرکټ ناظر سیټ 30 سال دا ریکارډ دی 30-35 سال ما په یو سیټ تیر کړي دي نو دا دغه سروس زما هسټري ده چې زه په دغه سیټ باندې پوره 30-32 سال پاتې شوی یم او شکر الحمدلله لاک شکر چې نن هم زما ملګري او لکه ستاسو هم شکریه ادا کوم چې تاسو رالی دا د دغه سروس برکت دی چې په دې 400 کې ما تیر کړی دی او انشاءالله العزیز لکه فیض محمد لالا شو یا صدیق الله لالا شو نو دا زمونږ ډېر خاص ملګري هغه وخت کې صرف بس یو حاجي صاحب الله پاک دې جنت فردوس نصیب کړي ګلکرم حاجي صاحب دا فیض محمد دي داسې واړه او بیا چې کوم دی نو دغه دی دا مونږ به د هغه سره چې کوم دی نو خبرې اترې کولې او کله به هم چې داسې پروګرام نو په 1990 کې تنګول هم کوي هغه خو دی د تنګولو دپاره او په 1989 کې ما چې کوم دی نو بیا د الیکشن وکړو د پاکستان کلرک اسوسییشن او هغه مونږ وګټو او په هغې کې زه چې کوم دی نو هغه وخت کې جنرل سیکرټري منتخب شوم او سنګین شاه زما صدر و بیا د هغې نه وروستو چې کوم دی نو سنګین شاه دغه شو زه صدر شوم
نو تقریبا د 92 نه راواله تر د 2021 پورې زما د آل پاکستان کلرک اسوسییشن چې کوم دی نو په حیثیت د کلرک اسوسییشن د صدر دلته خدمت سره انجام کړي دي او په 2007 کې بیا چې کوم دی نو د آل پاکستان کلرک اسوسییشن سینیر نائب صدر شوم د ټول پاکستان او اوس موجوده وخت کې چې کوم دی نو د ریټایرمنټ نه بعد چې دا د مونږ په آیین کې د آل پاکستان کلرک اسوسییشن په آیین کې دا یو شق دی چې کم سړی په کلرک اسوسییشن کې ښه خدمات د کلرک د مفاد دپاره وکړي نو هغه به د اپکا چیرمین وي نو زه اوس د آل پاکستان کلرک اسوسییشن سینیر نائب چیرمین یم. صحیح کتونکو حاجي صاحب چې کوم دی خو په صحافیانو مسله راغلی ده خو په بل چا مسله راغلی ده احتجاج یې کړی دی په سرکاري دوران ډیوټۍ کې راوتلی دي روډ یې بلاک کړی دی 88 چې زمونږ د پیدایش کال دی او حاجي صاحب پکې هغه ټیم کې د هغې نه مخکې هم نو کړي او دغه ټیم کې چې کوم دی نو دا ذله شول او دوی پکې فجاب کو هغه ټیم کې به اخبار څنګه و دلته کې به داسې کم صحافیان بو د سره په 88 کې څنګه چې تاسو ذکر وکړو الله دې خوشحاله لره هغه ټایم کې چې کوم دی نو صرف دلته موږ سره یو ګلکرم حاجي صاحب و نو موږ به هغه له رالو خو زموږ مشر و نو چې به رالو نو موږ به ورته سوال وکړو چې موږ له یو کس راولېږه نه هغه غټې کیمرې به وي ورسره نه هغه غټه کیمره به یې روړ او راولو او موږ او بیا به ورته وایي چې حاجي صاحب دا اخبار کې راشي دا د موبایلو زمانه نه وه چې دا اخبار کې راشي چې دا اخبار چې کوم دی نو موږ سبا وښیو دغه کړو نو شاید چې ما سره به په فایل کې اوس هم چېرته اخبارونه پراته وي نو په اخبار کې به راله هغه راوستل الله دې خوشحاله کړي بیا به چې کوم اخبار کې راغلی و الله دې جنت فردوس نصیب کړي زه ورته هر وخت دعا کوم نه هغه اخبارونه به یې راولېږل نو ما به ورته ویل چې پیسې وي بیا نه دا ستا بیان دی بس وشو نه الله دې خوشحاله کړي هغه په جبابه کې واچو بیا به پېښور ته ته هغې به ډېر کړو وه ډېر کړو به جي په 15 اخبار دغه ټیم کې بالکل چې مونږ کوم وخت کې دغه نو مونږ ته په 1 روپۍ اخبار راکوراله یوه نیمه روپۍ سره چې د ډایجست مایجست په ورسره نو وي بیا نن 1 نیمه روپۍ ده یا 2 روپۍ حاجي صاحب تاسو خبرې وکړې د موبایل خبرې مو کړې د نن سبا دا موبایل ډېره دوري راوستې ده نو ستاسو شپږ زامن دي په څه سجاب دي په څه دغه دي او سلام کلام در باندې کوي او که نه د موبایل د وجې خو نن سبا سړی بس کور کې چې کوم دی مونږ کور ته نه نوځو بس په کمره نه نوځو بس په دې کې نښتي د موبایل باره کې خو به زه تاسو ته دا ووایم چې زما شکر الحمدلله شپږ زامن دي او زما یو زوی چې کوم دی نو نن سبا موجوده وخت کې په 400 کې نایب تحصیلدار دی او دا رحم و کرم چې کوم دی نو طاهر ظفر عباسي دلته یو ډیپټي کمشنر و الله پاک ته ډېر خوشحاله لري دا هغه ماله دا زوی برتي کړی نو هغه نن سبا نایب تحصیلدار دی نو د موبایل خو دا قانون دی زما چې ما سره ټول بچي ماښام بل دې کې زما 15 زامن واده دي 15 زامنو له ما ودونه کړي دي او هغې اخري ودونو له ته راغلی وي چې دغه 12 ودونه او 12 جینکۍ وي لکه 40 ودونه په یو ځای او هغې له تاسو راغلی هم وی نو زما د موبایل متعلق دا دغه دی چې زما بچي چې کوم غټ دي شکر الحمدلله یو په باچا خان یونیورسټۍ کې BS کوي بل چې کوم دی نو بل هم سبق وایي کشر حبیب الله او دا دوه چې کوم دی دلته ما سره نو زه دې نه موبایل چې کوم دی نو چې کله روټۍ وخورو اته 9 بجې 11 بجې شي نو بس زما دا روټین دی چې زه ورته وایم چې موبایل ما سره چې کوم دی نو دا جمع کړې نو دا غټې موبایل چې کوم د سکرین دغې نو دا ما سره کېږي په دې کې بله ورځ ما ته یو زوی وي چې ابو مونږ ته اکثر میسیجز راځي نو ما ورته غم مه کوم ما ته آني زه به درته وایم نو زه چې کوم دی نو موبایل یې د هغې نه غونډې کړم موبایل یې ځان سره کېدم ځکه چې دا نن سبا یو غټه فتنه ده او بچي خو چې کوم دی نو ماشومان دي که هر څومره ودونه مې هم بله کړي دي خو دی چې کوم دی نو ماشومان ما ته ښکاري نو پوټي خبره دوکه کېږي نو په دې وجه ته موبایل او دې فتنې خو دوري هم راوستله دې فتنې خو هغه پښتو هم ختمه کړله هغه دغه هم ختم کړه هر څه چې کوم دی د دې سره بالکل د کشرانو د سترګو نه غایا هغه دغه وتښتېد هغه چې کوم دی نو نشي دغه کولی او هغه هر څه ته وتښتېدل دې شي ډېره زیاته هره شپه دا روټین وي هره شپه دا روټین سار بیا چې کوم دی نو سار بیا چې کوم دی نو زه چې څه وخت روزم زه تقریبا 6:30 بجې د کوره روزم نو هر سړي ته خپل خپل موبایل ورکم شکر الحمدلله زما بچي ټول د بانک سره پاسي زموږ جوخته مدرسه ده نو هغې ته چې کوم دی نو جمع لمانځه رسېدو
او د هغې نه بعد چې راشم نو هر سړي له خپل خپل او خو دا موبایل دی ورکو بیا به سهار بانګونو سره نه شو پاسېدی ولې چې دا موبایل سړی یوه نو بجې بد- 2 بجې سره بیا روټین هم د خوب د دې وجې خو ته موبایل اخلم چې بد دې فورن وده شي صحیح. تا هورې صحیح ډېره زیاته مننه کوم حاجي صاحب کتونکو حاجي صاحب سره په بله موضوع باندې بیا خبرې ترې کوو نن چې کوم دی په دې خبرو کې یو مهمه خبره ډېره ناشنا خبره ښه په تاریخ کې وګورئ په خپل چم ګاونډ کې نظر وساتئ نن سبا چې دا کم لیډرشپ دی او یا دا کم سیستم روان دی نوی کول ډېر په بل اړخ روان دی زوی راپاسي پلار ته وایي ته نه پوهېږي داسې پلار هم شته چې د شپږو بچو نه هغه ماښام کې موبایل یې ټولې کړي دا موبایل چې کومه ده خو جیب کې سلیما ده بالکل سلیما ده فلمونه ور یو شی چې کوم نه تا سره په جیب کې پروت دی عیاشي پکې غونډه پرته ده دا نن سبا جنسي تیره دا حالات ولې د دې په وجه د 1-2 بجو پورې چې کوم دی نو مونږ ویښو نو بیا سهار د پاسېدی نه شو نو چې سهار ټوله ورځ چېرته په ټیم پاس نو ټوله ورځ بیا ګنګس وي انسان نو دې موبایل استعمال خو ډېره عجیبه شانتې خبره مخې ته راغله او یقینا خدای دې کړي چې په دې باندې موږ له الله پاک عمل راکړي او نور خلک هم د دې نه عبرت واخلي او خو دغه شانتې زامن ځان ته راغونډ کړي نو دې کې یو بېل سکون دی د حاجي صاحب د زامنو سره یو دوستي ده دا نه چې زوی او دغه بس هغه انسان دی چېرته یار ځان له ګوري دوست ګوري نو د خپل بچي یاران هم دي او دوستان هم دي دا ډېر کمو خلکو وي نو په دې وجه څو خبرې مو کړل انشاءالله نورې خبرې به بیا کړو ډېره مننه خوشحاله